شیطان او د عیسی علیه السلام یو ورځ ملاقات وشو او شیطان څلور خره نه دي خره دی د ځان سره روان کړي دي او په هغه خرو باندې بوجونه هم دي بوجونه څلور خره دي او څلور بوجونه دي. نو عیسی علیه السلام دې تپوس کوي هلکه وایي کوم خوا روانې او دا بوجونه د سره دي په دې کې دننه څه سامان دی؟ نو هغه ورته وایي دا د تجارت سامان دی د تجارت او وایي دا بازار ته وړمه او وایي خریدار یې ګورم چې څوک یې رانه واخلي. نو بیا عیسی علیه السلام تپوس کې واورئ ښه څلور غټې غټې ګناهونه دي ښه چې دا به په چا کي. عیسی علیه السلام چې تپوس کوي په دې لاولني کې څه دي؟ نو عیسی علیه السلام ته وایي ظلم دی ظلم. وایي دا به څوک اخلي؟ وایي دا به رانه باچاهان اخلي. الله اکبر کبیره. وایي په دې بل کې څه دي؟ په دې بل بوج کې څه دي؟ په دې خر چې دې لات کړی دی په دې کې څه دي؟ وایي په دې کې حسد دی حسد. وایي دا به ځنه څوک اخلي؟ وایي دا به رانه علما اخلي علما. الله اکبر کبیره ډېره غټه ګناه ده. وایي په دې دریم کې څه دي؟ په دې دریم کې وایي خیانت دی خیانت دوکه فریب. وایي دا به ځنه څوک اخلي؟ دا به رانه وایي تاجران اخلي بزنسمینان به رانه اخلي روزګاریان به رانه اخلي. الله الله الله. او دا څلورم بوج وایي څه دی؟ په دې کې وایي دننه څه دي؟ په دې کې وایي مکر دی مکر. وایي دا به دننه څوک اخلي؟ وایي دا به رانه ښځې اخلي. الله الله الله. یاد ساتئ په ښځو کې ډېر مکر که نه. الله قرآن کې فرمایي ان کیدکن عظیم چې ستاسو مکر ډېر عجیبه مکر دی غټ مکر دی. د یوسف علیه السلام په واقعه کې دا الله جل شانه فرمایي. نو جناب دا څلور خبرې نه دي نه ګوره موږ ځان وساتو حسد نه دي موږ ځان وساتو د خیانت نه دي موږ ځان وساتو د مکر او د فریب نه دي موږ ځان وساتو او د ظلم نه دي موږ ځان وساتو. دا د شیطان ګوره بارونه دي بارونه دا د شیطان سوداګانې دي. ګوره موږ چېرته هغه تاجران ساز نه شو کم چې شیطان را روان کړي دي او په بازارونو او په کورونو هر ځای کې راپسې ګرځي. الله اکبر کبیره. الله دې موږ دې خبر نه وساتي. الله مو خوشحاله کړي.